زه به وږی وم دی به مطلب په نس موړولو زما کوشش دا و پروا نه لري زه دې وږی یم زما معده دې خالي یي زما قیټه دې خالي یي زما بچی دې په نس باندې موړي نو نن دا ورځ راورسېدله چې ده زما شکایت ستا په دربار کې وکړي چې زما بابا له ما مال اخلي زما په زړه کې دا خبره چې د هغه راوګرځېدله او بله خبره دا راوګرځېده یا رسول الله چې دا زما زوی به کله بیمار و نو ټوله شپه به زه ویښ شوم زه پرېوتلی نه یم ټوله شپه به زه ویښ شوم پر اړخ به اوښتم را اوښتم زما د زوی د بیمارۍ د وجې چې دی بیمار دی ناجوړه دی زه نه وم ناجوړه خو د ده د وجې به ما لره خوب نه راتلی نن زما زوی رالی زما شکایت یې ستا په دربار کې وکړي او بله خبره دا ده چې زما دا لوی ارمان و چې زما بچی الله ځوان کړي زه به بیا د خپل ځوان زوی څه زما به د لاس لکړ یي زما به خادم یي زما به غلام یي زما به خدمت کوي او ما د ارزو درلوده لیکن نن دی ځوان سو دی راولاړ سو و ما تې شا راوګرځوله دی له ما لیرې دی زه له ده لیرې یم او بله خبره دا ده یا رسول الله کاشکې ده زما دومره خیال ساتلی وای لکه یو امسایه چې د بل امسایه خیال ساتي پلار مشوره و ورور مشوره و قریب مشوره و یو امسایه د بل امسایه څومره خیال ساتي ما ته په زړه کې دا فکر و دا سوچ راوګرځېدی مال کاشکې دې زما بچي دومره زما خیال ساتلی وای لکه یو امسایه د بل امسایه او بیا عجبه خبره دا ده یا رسول الله چې دغه زما زوی چې ما په دومره مشقت باندې رالوی کوي ما مطلب وپالی نن د دې ټولو خبرو بدله د و ما ته په سختي باندې په بد اخلاقي باندې په غصه باندې او په ډېرو بدو تورو باندې و ما ته د هغه تورو بدله راکړله او عجبه خبره دا ده یا رسول الله زما په زړه کې دا خبره راوګرځېده دا زما زوی چې زما سره بد اخلاقي د هغه رقم سختي کوي بلکل ته به وادی زما سره احسان کوي احسان